فاطمه رضی الله تعالی د دې رشتې تفوس ابوبکر رضی الله تعالی هم کړو. هر یو صحابي دا غوښتل چې زه د نبی علیه الصلاة والسلام سره جوړ شمه، زم جوړ شمه. نو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پیغام ولېږو وی فاطمه ما ته راکه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته جواب ورکو وی د دې معامله ما په الله تبارک وتعالی پرېښې ده. بیا عمر رضی الله تعالی عنہ پیغام ولېږو. ابوبکر رضی الله عنہ راغی وی ما له خو یې رانه کړه، ته لاړ شه ته پیغام ولېږه کېدی شي تاله یې درکړي. عمر رضی الله تعالی عنہ چې تپوس وکړو د نبي علیه الصلاة والسلام د طرف نه ورته جواب راغی وی د دې معامله ما په الله تبارک وتعالی پرېښې ده، یعنې انکار یې ورته وکړو. بل صحابي و هغه د فاطمه رضی الله تعالی عنہ تپوس وکړو، نبی علیه السلام هغه ته هم جواب ورکړو، هغه له یې ورنه کړه. علی رضی الله تعالی عنہ داسې سارا ته اوښان شړدي وتلی و. دوی خبره وکړه یاره موږ له خو یې رانه کړه کېدی شي علي رضی الله تعالی عنہ له یې ورکړي. دوی لاړو په علي رضی الله تعالی عنہ پسې، هغه په سارا کې اوښان سره ول. دوی ورته وی علي ته د فاطمه تپوس ولې نه کوې؟ د هغې تپوس وکړه چې نبي علیه السلام یې تاله درکړي که نه. نو علي رضی الله تعالی عنہ ته وفرمیل وی زما سره دي څه، زه په څه باندې تپوس کومه؟ زه خو نه مهر لرم نه کور لرم، نو زه به د هغې څنګه تپوس کومه؟ علی رضی الله تعالی عنہ خپل کور هم نه و، دی به د نبي علیه الصلاة والسلام سره په جومات کې پاتې کېدو. د نبي علیه السلام د تره زوی جومات کې پاتې کېدو. زما سره کور نشته، نور څه نشته، نو زه د هغې تپوس څنګه وکړمه؟ نو صحابه کرام ورته وفرمیل وی نبي علیه السلام ډېر مهربانه دی او ستا خو د تره زوی دی، کېدی شي ستا سره اډو حساب ونه کړي، ته یې تپوس وکړه که نه، کېدی چې دا تپوس درنه اډو نبي علیه السلام ونه کړي. هغه وی ټیک ته نو راغی. چې کله راغی نبي علیه السلام اوس د صحابه کرامو ولېږو، دوی ورته وی ته ورشه، شابه ورشه. نو چې دی لاړ د نبي علیه السلام خواته کېناستو، نو شرمېده، د شرم نه یې غږ ونه کړو، هېڅ یې ونه وي. نبی علیه السلام ته وی علي هسې راغلی وي؟ او رسول الله ستاسو خواله راغلی ومنه ښه، هېڅ یې ونه وي، د شرم یې غږ ونه کړو. راپاڅېد واپس راغی. هغه ورته تپوس وکړو څه چل دې وکړو؟ وی ما هلته خبره نه شوه کړې، ما څه ونه وي، ما خو نه شو ویلی. ښه بل ورځې بیا ولیکو، لاړ شې که نه ورشه تپوس یې وکړه که نه. علي رضی الله تعالی عنہ دوباره په بله ورځ باندې بیا ورغی. چې بیا ورغی بیا د نبي علیه السلام تپوس وکړو، علي هسې راغلی وي او د الله پیغمبر هسې راغلی ومه. ناست ناست راپاڅېدو، بیا یې غږ ونه کړو د حیا د وجې نه. بار صحابه یې تپوس وکړو علي څه چل دې وکړو؟ زه نبي علیه السلام ته نشم ویلی، زه نشم ویلی، زه ورته څنګه ووایم چې فاطمه ماله راکړه؟ صحابه کرامو بیا ولیکو، ورشي شابه ووایه ورته. دی چې لاړو نبي علیه السلام پوه شو. نبي علیه السلام څه شو؟ پوه شو. یا علي ګوره چې د فاطمه رضی الله تعالی عنها متعلق راغلی کو، د هغې په تپوس باندې راغلی کو. نبي علیه السلام سر علي رضی الله تعالی عنہ دا سر غلی روچت کړي، د الله پاک پیغمبر او په دې راغلی یم، خو تاسو ته ویلی نشم، تاسو ته ویلی نشم، دې دپاره راغلی یم، دې دپاره راغلی یم. نبی علیه الصلاة والسلام
علی رضی اللہ تعالیٰ تو فرمایلی علی فاطمه بزتا تا درکم فاطمه بزتا تا درکم خو چړومبې زه د هغې نه تپوس وکړم زه د فاطمې نه تپوس وکړم چې ستا په نکاح باندې هغه خوشحاله ده او که خوشحاله نه ده ګوره نبی علیه السلام څه فرمایي زه به د فاطمه نه څه وکړم تپوس وکړم او زمونږ غیرت یو دی کنه د پښتنو د لور نه د نکاح تپوس کوي نه نه هلک ته وایي ته ځان له خوښ ښه چال درته زه رشته وکړم خو د لور متعلق نه زه به د لور نه تپوس کوم دا خو بې غیرتي ده دا خو پښتونولي ده زه به لور ته ووایم چې ته خوشحاله یې که خوشحاله نه یې ولې دا لور دی دا انسان نه دی دا حق نه لري ته د نبی علیه الصلاة والسلام نه زیات غیرتي یې او ستا لور د نبی علیه الصلاة والسلام د لور نه زیات حیاداره ده د فاطمه رضی الله تعالی نه زیات حیاداره ده یا علی زه به د فاطمې نه څه کوم تپوس کوم بیا به زه تا ته جواب درکم نو او دا مسله واورئ ډېر کله ته مونږ داسې وینو چې لور بالغه جینۍ ده عاقله جینۍ ده دلته پلار وایي زه به دې پلانکي ځای کې ورکوم هغه چغې وایي دا نکاح ماته منظور نه ده جاړي خپه وایي نه کوم دا نکاح پلار یې وایي ستا رضا پکې چا راوستې ده پلار یې بار نکاح ورله وکړي دا نکاح کېږي دا نکاح نه کېږي دا نکاح شوې نه ده پلار یې ورته وایي ما تاله درکړې ده هغه وایي ما قبوله کړې ده څه شی قبله قبله څه شی هلته چې د چا نکاح کېږي خو پې خبره عاقله ده بالغه ده اسلام شریعت د هغې رضا شرط کړی دی هغې رضا پکې شرط دی دا نکاح راسره کېږي نه چې هغه خفه خو جهالت سره به څه کوي نو نبی علیه الصلاة والسلام د فاطمه رضی الله تعالی عنها خاله و خاله د مور خور ترورې وه د هغې نوم هم خاله و خاله بنت خویلد د خدیجه رضی الله تعالی عنها خور وه ده مشره خورې وه نبی علیه السلام د فاطمه رضی الله تعالی عنها دا خور راوغوښته دا ترورې وله راوغوښته وی زه د فاطمه نکاح د علي سره کومه خو ته د فاطمه نه تپوس وکړه ستا خورزه ده ته یې تپوس وکړه چې په دې نکاح باندې رضا ده که رضا نه ده او دا مشره ښځه وه د نبي علیه السلام خینې وه او نبی علیه السلام به اکثر د دې سره سروکار به کو دې سره به مشوره کوله دا ډېره پوه ښځه وه بردباره ښځه وه امانتداره ښځه وه خبره به په امانت کې ساتله نو نبی علیه السلام د خپلې خینې ته وویل ته د خپلې خورزې نه تپوس وکړه زه د دې نکاح د علي سره کوم چې دا پې خوشحاله ده او خوشحاله نه ده نو د فاطمه رضی الله تعالی چې کومه ترور وه هغې فاطمه رضی الله تعالی کېنوله وی خورزی ستا بابا ستا نیکه ستا د تره د زوی سره کوي دا خپل د تره زوی سره کوي ستا نکاح ستا بابا د علی رضی الله تعالی سره کوي نو ته خوشحاله یې که خوشحاله نه یې فاطمه رضی الله تعالی ترور ته وویل وی ترورې دا خبره به زه خپل بابا ته په خپله وکړم دا به ورته زه په خپله وکړم سبا شو فاطمه رضی الله تعالی د نبی علیه الصلاة والسلام سره ناسته ده یو ځای په کټ کې او داسې په دې
ویختو کې ورلا په دې ګیر مبارک کې لاس وی نبی علیه الصلاة والسلام لره لاس ولوي نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي وی فاطمه زه ستا سره یو مشوره کوم مال جواب راکه نو فاطمه رضی الله تعالی پوه شوه چې بابا مې څه وایي ما ته خو د ترور په خوله باندې سوال جواب میلاو شوي که نو فاطمه رضی الله تعالی ته وی بابا رضا ستا د خو ستا په جدای باندې خفه یم ستا په جدای باندې څه یم خفه یم ستا نه مې زړه نه کېږي چې ستا نه جدا شمه او نور ما خپل اختیار تا ته درکړی چې ستا څنګه خوښه ده هغه شانتې زما خوښه ده په دې دوران کې جبرئیل علیه السلام راغی ځکه نبی علیه السلام فاطمه رضی الله تعالی ته وفرمایل ای فاطمه ستا متعلق په بیا زه د الله سره څه کومه مشوره کومه ستا معاملې زه په الله باندې پرېږدمه چې الله څه وایي زه به هغه شانتې وکړمه فاطمه رضی الله تعالی د نبی علیه السلام سره ناسته ده چې په نبی علیه السلام د وحي اثر شروع شو مخ مبارک سور شو په تندي مبارک باندې خولې رالی چې رالی جبرئیل علیه السلام راغی نبی علیه السلام ته فرمایي وی د الله پاک محبوبه د اسمان تمامې فرشتې د فاطمه رضی الله تعالی په نکاح باندې د علی رضی الله تعالی سره خوشحاله دي د اسمان تمامې فرشتې خوشحالیږي چې د فاطمه نکاح د علی رضی الله تعالی سره کیږي دا وحی راوړه چې کله دا وحی راوړه او د وحی اثر ختم شو نبی علیہ السلام فاطمه رضی الله تعالی عنہ فرمایلی فاطمه ستا نکاح الله تبارک وتعالی د علی رضی الله تعالی سره کوي ستا نکاح د هغې سره کوي او نبی علیہ السلام مسجد نبوی ته راووتو بار ته راووتو او منبر ته وختو او په منبر باندې بیان وکړو او ښکاره وي ما خپل لور فاطمه علی رضی الله تعالی ته په نکاح باندې ورکړه ما علی ته په نکاح باندې ورکړه او علی رضی الله تعالی ته وفرمایل وی علی فاسه د مهر بندوبست وکړه د مهر څه وکړه بندوبست وکړه علی رضی الله تعالی ته فرمایي وی د الله پاک محبوبه څومره مهر وګورم څومره مهر نبی علیه السلام ورته وفرمایل وی 400 درهمه 400 درهمه دا وګوره علی رضی الله او دا ځکه چې ستا د مور د حضرت خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها د هغې مهر هم 400 درهمه و د هغې د لور مهر به هم څومره 400 درهمه لاړ شه 400 درهمه مهر وګوره علی رضی الله تعالی عنہ فرمایل د الله محبوب ما ته منظور ده ما ته فاطمه نکاح سره منظور ده اوس بیا نبی علیہ السلام بعض روایتو کې راځي علی رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی د الله محبوب ما سره خو څه شی شته دی نه نو ما سره خو څه شی شته دی نه زه اوس مهر چېرته پیدا کړم نبی علیہ السلام ورته فرمایل وی په غزوه بدر کې چې درته کومه زغره میلاو شوې هغه څه شوه وی د الله محبوبه که یوه زغره ده یو راسره اس دی خپل کور یې نه و خو اس او زغره جهاد له ساتل یا که یو اس دی راسره یوه راسره هغه زغره ده چې کوم په جنګ بدر کې ماته میلاو شوې وه
نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ویلاړ شه هغه زغره خرڅه کا اسمه خرڅه په دې به جهاد کوي زغره خرڅه کا الله مالک ته بل بدر کی علی رضی الله تعالی د زغره واغسته اولاد عثمان رضی الله تعالی عثمان رضی الله تعالی ته ویل وی دا زغره خرڅوم وی ولی خرڅي وی ځکه خرڅوم چې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم لور مبارک له په مہر وکما ما سره خو مہر نشته دی دا زغر رانواله نو بعضی علماء لیکلي دي وی عثمان رضی الله تعالی هغه دا زغره واپس کړه زغره ته سکله ده واپس کړه زغره ته وانه غستا او د جیب نه زر درهم راواغستل زر درهم او فتو ورته نه و چې څومره مهر دی خدای ورته وویلو وی 400 درهم زما د طرف ته د فاطمه مهر شو زما د طرف نه دغه مرکه عثمان صاحب ورته وفرمایل او دا 600 درهم چې در سره کله وشي بیا به ماته واپس راکړي بیا به ماته سره راکړي واپس راکړي علی رضی الله تعالی راغی مہر بندوبست یې وکړو او بیا څه موده تېرېده غزوه تبوک وشو دا غزوه تبوک موکوه چې د هغې نه مخکې یو بله غزا شوې وه په هغې کې لږ مالي غنیمت راغی نو د علي رضی الله تعالی عنه لاس له هغه 600 درهمه راغله هغه 600 درهمه لاس له راغلو نو چې لاس له راغلو نو لاړو مازدیګر ټایمو عثمان رضی الله تعالی عنه ته هغه 600 درهمه ورکړو وایي ستا په ما باندې هغه 600 روپۍ پاتې شوې دا واله هم 400 درهمه خو د هغه د خپل طرف ورکړو خو دا 600 دې پاتې دا واله عثمان رضی الله تعالی ته هغه واغستل وسار شو کنه چې سبا سار شو نبی علیہ السلام اعلان وکړ د غزوه تبوک د پاره تیاری کوي د غزوه تبوک د پاره څه کوي تیاری کوي ځانونه تیاروي جهاد لزو اوس علي رضی الله تعالی سره خو 600 درهم هغه هم چاله ورکړو عثمان رضی الله تعالی ورکړو په کوڅو کې او تر منډي وي خدای پاک ځان له بندوبست کوم چې جهاد لاړ شم عثمان رضی الله تعالی مخې له ورغی علي ولې وارخطای عثمان زما محبوب اعلان وکړو چې جهاد له تیاری کوي ما سره خو شی نشته دی ګرځما چې څه بندوبست وکړم چې جهاد له لاړ شم عثمان رضی الله تعالی چې جیب ته لاس کو زر درهم یې راواغسته بیا یې وله ورکړو دا زر درهم واله ځان له د جهاد بندوبست پې وکړه سامان پې ځان له واله دې وجې نه علي رضی الله تعالی فرمیل که نه ماله چې کله عثمان رضی الله تعالی مخامخ راشي که نه نو ما ته خپل واده او غزوه تبوک را یاد شي ما ته خپل واده او غزوه تبوک را یاد شي چې په واده کې م د زر درهم راکړي او غزوه تبوک کې مې چې سبا له پکار شو بیا زر درهم راکړو چې کله زه دې وینم ما ته هغه را یادېږي ها علي رضی الله تعالی مهر راوړو 400 درهمه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی علي د کور بندوبست وکړه ستا خو کور نشته ته خو په جومات کې پاتې کېږي ما سره نو چې واده کوې نو جومات ته خو واده نه کېږي که نه کور خو ځان له وګوره نو علي رضی الله تعالی یو کور په کرایه واغستو په کرایه کور واغست چې په کرایه کور واغستو وي د الله پاک محبوبه د کور مې څه وکړو بندوبست وکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی عائشہ رضی اللہ تعالی ته فرمایل عائشہ فاطمه تیار کا
فاطمه تیار کا د علی رضی الله تعالی جنگ را روان دی چې دا ځان سره بوزي عائشہ رضی الله تعالی روایت کې راځي وې د فاطمه رضی الله تعالی دا سره دي سه منګزاو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلی زم واپس راځم چې دغه پورې دا تا تیار کړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام منځ کو د جمعات نه واپس را روانو دی ورته راورسېدو اوس دغه ډېره نیازبینه لورې ودېدله ډېر سخت خفه ونه دی ورسره لږ خپنیولی شو ودرېدو نو عائشہ رضی الله تعالی چې کله د فاطمه رضی الله تعالی دا سر منګزو کنه داسې نو دی عائشہ رضی الله تعالی یو خبره وکړه وی فاطمه چې نن د مور ژوندی وی نو ډېره به خوشحاله وه چې مور د ژوندی وی ډېره به خوشحاله وه چې ستا نکاح نن د علي رضی الله تعالی سره کېږي چې د عایشې د خولې نه دا الفاظ وتل د ور سره نبی علیہ السلام ولاړو په ژړا شو چغې کړه وی وا خدیجه خدیجه رضی الله تعالی شو د هغې لور ودیږي نبی علیہ السلام زړه باندې هسې غم و او چې دننه عایشه د هغې نوم واخیسته نو نبی علیہ السلام بهر چغه کړه وا خدیجه عائشہ رضی الله تعالی چې د نبی علیہ السلام اواز تر غوږو شو رامنډې کړې بار ته ورووته وی د الله محبوبه زما مور او پلار دې په تا باندې قربان شي ما ته خفه کړې ما ته خدیجه را یاده کړه د الله محبوبه زه به ستا د خدیجې نه زیات عزت وکړم زه به تا ته د هغې نه زیاته مینه درکړم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته څه فرمایي وی عایشه خدیجه ونو ستا قوم په ما باندې لرې کېښودل ستا قوم زه د کلي نه شړلمه او خدیجه به راله ما ته به یې تسلي راکوله خدیجه ونو هغه تیاره که نبی علیہ السلام د سترګو مبارکو نه اوښکې بهیدي او د علي رضی الله تعالی د کور نه صرف 4 زنانه رالي څو تنه صرف 4 تنه رالي په جنس کې په فاطمه رضی الله تعالی پسې چې کله فاطمه رضی الله تعالی روانوله د نبی علیہ السلام د جسم مبارک نه یو صادر تاو یو ساشړی ته تاوه هغه د ځان نه راکوله وکړه او د فاطمه رضی الله تعالی باندې داسې ور واچوله وی فاطمه دا زما د طرف نه ستا په جهیز کې سامان شو په جهیز کې دا سامان شو هغه خپل شړی راواغسته او فاطمه یې پکې داسې پټه کړله فوراً جبریل علیه السلام راغی چې جبریل علیه السلام راغی نبی علیہ السلام ته تپوس کو جبریل په ناشنا لباس کې نه درالي مخکې خو داسې نه راغلی نن خو د جامې ډېرې بدلې دي وی د الله محبوبه چې د خپل جسم نه د صادر راواغستو او په فاطمه د صادر ورواچو قسم په الله په اسمان کې تمامو فرشتو ستا لباس خپل کو تمامو فرشتو زم ستا په لباس کې راغلی ما نبی علیہ السلام چې سر مبارک جبریل ته اوچت کو داسې اوښکې را روان وي جبریل ورته وایي وایي د الله محبوبه اوښکې د ځمکه ته ورتا ونشي ورنه الله به قیامت قایم کړي احتیاط کوه خیال کوه اوښکې دې ګورې ځمکې ته ونه رسي اوښکې ځمکې ته ګورې ستا ونه رسي فاطمه رضی الله تعالی عنها 4 زنانه پسې راغلي وي نبی علیہ السلام په خپلې شړۍ کې رخصت کړله او چې لاړه نبی علیہ السلام هلته ورسوله دعا یې ورله وغوښته وی الله د دواړو ژوند د خوشحالو ډک
الله د دواړو جن د خوشحالو ډک کړي. الله په اولاد کې ورله برکت واچوي. دا دعا یې ورله وغوښته. د واده لومبۍ شپه ده. علي رضی الله تعالی کور ته راغی. چې څنګه راغی که نه، فاطمه رضی الله تعالی لومبۍ اودس کړی دی. لوټه یې ورته ایښې د علي رضی الله تعالی ته د اوبو. وی علي لومبۍ پاسه اودس وکړه. لومبۍ پاسه څه وکړه؟ اودس وکړه. او زه ګورم چې په اوداسه کې ته زما د بابا څومره سنت ژوندي کوي. زما د بابا د سنتو څومره خیال ته ساتي. علي رضی الله تعالی پاسېدو. چې کله اودس وکړو که نه، نو فاطمه رضی الله تعالی ورته مسله خوره کړه ده. مسله ورته خوره کړه. وی علي زه مونځ کومه، ته مونځ وکړه، او چې کله دواړه مونځ وکړو ته دعا غواړه، زه به پې امین وامه. ته دعا کوه، زه به پې څه وامه؟ امین وام. دا هم طریقه ده. پکار ده چې مور او پلار خپلو بچو ته ودونه کوي، کو زوی دی کو لور دی، چې دا ورته ووایي لورې خاوند دې خواله راشي. زوی ته ووایي زوی چې کله د ښځې خواله لاړ شي، د ټول لومبۍ 2 رکعاته نفل وکړئ. دواړه د الله په دربار کې دعاګانې وغواړئ. تاسو یو نوی ژوند شروع کوئ. یو نوی ژوند شروع کوئ. چې کله فاطمه رضی الله تعالی عنها بیا وفات کېده، د وفات واقعه هم ډېره عجیبه ده. ډېره عجیبه واقعه ده. علي رضی الله تعالی عنہ د سهار مونځ وکړو په جومات کې، ذکر و اذکار یې وکړو. نو چې د جومات نه کور ته راغی که نه، نو ډېر عجیبه حالت یې ولیدو. فاطمه رضی الله تعالی عنها یو طرف ته کپړې راسیارې کړي، کپړې هم مینځي، جامې راټولې کړي، دا مینځي. دلته یې ځان ته میچن هم لګولې، د دانې ځان تېښې دی چې میچن څه کړي؟ اوړه جوړ کړي. دلته کې ځان ته جارو مېښې ده چې ځایونه زر زر را جارو کړي او پاک کړي. علي رضی الله تعالی عنہ حیران شو. فاطمه نور کله خو مې چېرته داسې نه دي لیدلي. سهار سهار ټایم دی، ټول کارونه دې په یو ځای شروع کړي دي. کپړې دې مینځلو له راغستې دي، میچن دې م لګولې، دانې وړې کوي، او دارنګې جارو دې م راغستې، کور ټول صفا کوي. خیر خدای ولې دا چل دې راغستی دی؟ فاطمه رضی الله تعالی عنها فرمایلو وی علي زما سره ټایم لږ دی، زر زر کارونه زه کوم. زما سره ټایم لږ دی، کارونه زه زر زر کوم. علي رضی الله تعالی عنہ ته وخندل. فاطمه دا ته څه وایې؟ څنګه ټایم در سره لږ دی؟ دا ته څه وایې؟ وی علي ما بیګا شپه خوب لیدلی دی. بیګا د شپې مې څه لیدلی دی؟ خوب مې لیدلی دی. زمونږ کره نبي علیه الصلاة والسلام راغلی، په ما پسې ګرځي. کله یوې کوټې ته ځي او کله بلې کوټې ته ځي. زه ورله راشم، لاسونه دې تاو کړمه، بابا ته زما نه تلی، زه دې پرېښیم. دومره موده وشوله، زه ګوره زه دې پرېښیم، ته رانه تلی. زما بابا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په خندا شو. ما ته وایي چې فاطمه په تا پسې راغلم، تا د ځان سره بیامه، تا د ځان سره بیامه. نو علي رضی الله تعالی عنہ وفرمایله وی صرف دا خبره یې درته کړې، تا ځان سره بیام. نو دا خو خوب دی، دا خو څه دی؟ خوب دی. نو فاطمه رضی الله تعالی عنہ وفرمایل وی نه علي بله خبره هم کړې ده که نه، بله خبره هم کړې ده. وی څه یې درته وي؟ وی ما ته وی چې فاطمه نن خو دې روژه نیولې ده، خو پېشمنۍ دې په څه کړی؟ څه دې پکې خوړلي دي؟ روژه دې په څه نیولې ده؟ ما ورته ویل چې بابا صرف 2-3 کجورې مې خوړلې، یو ګوټ اوبه مې څښلي دي، په دغ کې باندې روژه یم. نور څه شی نه و د علي په کور کې، نو په دې مې روژه نیولې ده.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته فرمایلو چې پښمنې دې د علي په دسترخوان کړی دی او په روژه ماتې به دې زه په دسترخوان انتظار کوم روژه ماتې به ما سره کوې زه به ستا په انتظار یم زه به ستا په انتظار یم فاطمه رضی الله تعالی زر زر کارونه وکړل او په آخر کې لاړه په خپل ول امبل غسل یې وکړو غسل یې وکړو ویل امبل چې ویل امبل ځان ته یې کټ سم کو په هغې کې سم لاسته چې په هغې کې سم لاسته علي رضی الله تعالی ورته وویل راشه علي ما ته ودرېږه زه درته یو څو خبرې کوم زه درته یو څو خبرې کوم وی دا زما 3 وصیتونه دي دا ځان سره که ښه علي رضی الله تعالی ته فرمایي وای فاطمه وایه راته څه راته وایي وی علي اول وصیت مې درته دا دی چې زه مړه شمه که نه نو کوم ځای چې د نکاح خوښه یې هلته وکړه خو چې ښځه دې نیکئ د نیکې ښځې سره پس زما د مرګه نکاح وکړه چې کوم ځای د خوښۍ ځان له نکاح وکړه خو نیکه بیبي ځان له وکړه دویم وصیت مې درته څه دی دویم وصیت مې درته دا دی که نه چې کله دې دویمه ښځه وکړله که نه نو دا یو کم 10 ورځې د خپلې ښځې سره تېروه خو دا یو ورځ زما بچو حسن او حسین له ورکوه 10مه ورځ دوی له ورکوه ځکه دوی له ګورې د مور او پلار د دواړو مینه پکار ده د دواړو مینه پکار ده علي رضی الله تعالی چې دا خبره واورېده د سترګو نه یې اوښکې روان شو فاطمه بس که ما ته نورې خبرې مه کوه بس که فاطمه رضی الله تعالی د شا غاړې د څادر نه راټینګ کو وی علي چې آخرې ټیم شو روان رانه شوې چې آخرې ټیم شو ما نه دې سترګې واړولې ما ته خو لږ ودرېږه که نه لږ راته ودرېږه علي رضی الله تعالی ورته ودرېدو نو په دې کې حسنینو آواز وکړو علي رضی الله تعالی ته فرمایلو وی بابا زمونږ مور چېرته ځي زمونږ مور وایي زه ستا نه ځمه نو بابا زمونږ مور چېرته روانه ده فاطمه رضی الله تعالی ته فرمایلو اے حسنین اے حسنه اے حسینه لومبې لاړ شئ په خپل بابا باندې سلام ور واچوئ د هغه روضې ته ودرېږئ او وایي چې زموږ مور در باندې سلام کوي د کور ایستلو لاړ شئ د بابا روضې له خو لاړ شئ هلته به سلام ور واچوئ بیا راځئ حسن حسین رضی الله تعالی چې لاړه که نه او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک روضې ته ودرېدلو او سلام یې په ور واچو او زموږ مور هم په تا باندې سلام اچوي زموږ مور هم په تا باندې څه کوي د روضې مبارک یې نه ورته آواز وشو وی زما نوسو په ما باندې سلام هر ټایم اچولی شئ لاړ شئ مور ته خو ودرېږئ د هغې مخ په د نن نه بعد بیا ونه بیا به ونه حسن او حسین رضی الله تعالی رامنده کړه واپس رالو نو درېمه خبره درېم وصیت چې فاطمه رضی الله تعالی علي رضی الله تعالی ته کوي که نه ډېر عجیبه وصیت دی ډېر عجیبه خبره ده وی علي ستا نه یو شی غواړم نن به راله خامخا راکړه نن درنه یو څیز غواړم هغه خامخا راکړئ ګورې علي رضی الله تعالی ورته په ژړا شو وی فاطمه دومره ژوند دې ما سره ویسته خو د ننه پورې ما نه څه شی نه دی غوښتی نن رانه څنګه څه شی غواړې وی علي زما خوله زما بابا بنده کړې وه زما خوله چا بنده کړې وه وی زه چې ستا کور ته راوستم که نه وی ما ته زما ماپا وی چې ګورې د علي په کور کې شی نشته علي ډېر خوار دی ډېر غریب دی د هغه هېڅ شی نشته ګورې فاطمه بچې د هغه نه به هېڅ شی نه غواړي ښه تاسو ته وامه ځان ته هم وامه زموږ له هم الله لورګانې راکړي دي
چې کله د خاوند کور ته بوځي که نه نو دا ورته ووایه بچه خاوند به دې نه تنګی خاوند به دې نه تنګی بې ځایه ځای به دې ډیمانډونه نه کوي الله دې موږ له داسې لورګانې راکړي زما خوله زما بابا بند کړي او ما ته وی چې فاطمه بچی ګورې د علي نه به څه غواړي نه ما ستا نه څه نه غوښتل خو نن درنه یو شی غواړم علي رضی الله تعالی عنه فرمایلو فاطمه غواړه چې څه غواړې هغه رانه غواړه فاطمه رضی الله تعالی ته دواړه لاسونه داسې کړئ تکه شان ورته لاس کړ علي رضی الله تعالی ته حیران شو ته ما ولې به څه چل دی څه وشو ولې فاطمه رضی الله تعالی ته فرمایي علي ما معاف کا علي ما معاف کا ما ته خپل حق بخا هسې نه چې زه د خپل بابا سره په حوض کوثر باندې ولاړه یم او ته را روانې د هغې ځای نه او زما بابا ته اشاره وکړي چې ای محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ستا دې لور ګوره زه خفه کړی وم زما حق نه دی پوره کړی علي ګوره ما معاف کا هسې نه چې ما د خپل بابا سره د حوض کوثر باندې چېرته شرمنده نه کړي لاسونه یې ورته دغه شانتي نیولي علي رضی الله تعالی په چغو چغو په ژړا شو د فاطمه رضی الله تعالی لاسونه یې ونیول د سینې سره ولګول فاطمه دا خبره خو ما کوله دا خبره خو ما کوله ته د چا لورې ته د دواړو جهانو د سردار لورې زما په کور کې تا چېرته په مړه کې د ډوډۍ نه ده خوړلې ما خو وی چې د محشر میدان شي ته به زما په سر باندې نبی علیه الصلاة والسلام ته شکایت کوي چې زما بابا داسې سړي ته دې ورکړی وم چې د هغه په کور کې ما چېرته په مړه کې د ډوډۍ نه وخوړلې ما وی چې فاطمه زه به در نه معافي غواړم چې ګوره ما معاف کا دا خبره خو ما کوله نو فاطمه ته یې ماته کوي الله بیبیانو ته هغه د الله دپاره د خاوندانو څه وکئ احترام وکئ عزت وکئ ادب وکئ فاطمه رضی الله تعالی ته بیبي هغې سره غم دی هسې نه چې په ما باندې د خاوند څه پاتې شي حق پاتې شي او بیا علي رضی الله تعالی ته څه فرمایي علي ته چې رالې ما خو غسل وکړو که نه زما دغه غسل کافي و خماله نور غسل مه راکوه هسې نه چې زما په بدن بل چا لاس ولګي زما په بدن باندې بل چا په خپل ژوندانه باندې اسماء رضی الله تعالی یو صحابي ده اسماء بنت عمیس رضی الله تعالی عنها هغې ته ویلو وی اسماء زما بدن چا لیدلی نه دی په ژوندانه باندې خو چې مړه شمه که نه ما سره غم دا دی چې دا زنانه خلکو په کټ کې اغوستې نو خلکو ته پته لګي څوک وایي غټه وه څوک وایي کمزورې وه نو اسما ما سره دا غم دی چې زما په بدن باندې به د خلکو سترګې لګي د اسما رضی الله عنها ته وفرمایلو فاطمه ما په حبشو کې یو خبره لیدلې او ډېره مې خوښه شوې ده وی څنګه دې لیدلې ده نو اسماء رضی الله تعالی د کجورو پاڼې راوغوښتې که نه دا څانګې د هغې نه داسې ډولۍ غونته شکل جوړ کړو وی هلته کې په حبشو کې هغوی د زنانه په کم جسم چې وي په هغې باندې په کټ باندې دا کېدي نو فتح بیا نه لګي ما په حبشو کې دا شی لیدلی دی علماو لیکلي دي که نه وی اسماء رضی دا فاطمه رضی الله تعالی د نبی علیه السلام د وفات نه وروسته چېرته نو خندلي ښه فاطمه رضی الله تعالی عنها
د نبی علیہ السلام د مرګ نه وروسته چاته نه خندلي یو ځل هغه د نبی علیہ السلام په ژوندانه خندلي نبی علیہ السلام داسې په بیماری کې واغه بیماری چې پای کې بیا وفات شو نو فاطمه رضی الله تعالی چې راله کنه نو نبی علیہ السلام ورته فاطمه غوږ ماته را دي خواکه نو فاطمه رضی الله تعالی ته غوږ خواکه نو نبی علیہ السلام ورته په غوږ کې پټ څه وویل نو فاطمه رضی الله تعالی په جړا شو په څه شوله په جړا شوله بیا ورته فاطمه غوږ را دي خواکه نو چې بیا ورته فاطمه رضی الله تعالی غوږ خواکه کنه نبی علیہ السلام ورته بیا په غوږ کې څه وویل نو فاطمه رضی الله تعالی په خندا شو څه شوله عائشہ بیبي فرمایي وایي زه حیرانه شوم خو هغه وخت داسې و چې د تپوس نه و نبي علیہ السلام په سخته کې ما د دې نه تپوس ونه کو خو چې نبي علیہ السلام د دنیا نه تشریف وړ او څه موده تېره شوه نو ما بیا د فاطمه نه تپوس وکړو چې تا ته د دواړو جهانو سردار اول په غوږ کې څه ووي نو ته په ژړا شوې بیا یې درته څه ووي ته په خندا شوې داسې چلم نو فاطمه رضی الله تعالی فرمایي کنه ما ته نبی علیہ السلام وایي چې دې خوا که غوږ ما ورته چې غوږ اخوا که که نه ما ته چې بچې زه درنه روان یم زه درنه ځم ښه زه درنه روان یم د الله ملاقات له روان یم تاسو رانه پاتې کېږئ زه ځکه په ژړا شوم بیا راته وایي چې غوږ دې خوا کتو بیا چې ما نبی علیہ السلام ته غوږ اخوا کړو که نه نبی علیہ السلام راته وفرمیل چې فاطمه خفه کېږه ما د ټولو نه لومبې به زما په خاندان کې ته زما خواله راځي لومبې به د ټول نه زما سره ستا ملاقات کېږي نو زه په خندا شوم په خوشحاله شوم د نبی علیہ السلام د وفات نه وروستو فاطمه رضی الله تعالی صرف 6 میاشتې ژوند تیر کړی دی 6 میاشتې بعد پسې دا تللی ده نو فاطمه رضی الله تعالی چېرته خاندلې وي نه و ښه چې نبی علیہ السلام وفات شو خو په دغې موقع یې وخندل چې اسما رضی الله تعالی هغه ډولۍ غونته شکل جوړ کړو که نه حبشو کې په مړي باندې هغوی زنانو په مړي دا شک دي نو فاطمه رضی الله تعالی دکه وخندل دا وخندل خوشحاله شو ورته وی چې زه به علي ته مو وامه خو چې تا ته هم دا خبره یادې ګورې زما په بدن باندې بیا داسې کېدی ښه چې زه مړه شم چې چاته پته نه لګي نو علي زه چې مړه شم که نه زما جنازه وړئ که نه نو یو خو په تیاره کې اوسئ په څه کې اوسئ په تیاره کې اوسئ وی دویم دا دی وی زما په کټ باندې به دغه ډولۍ غونته کې شی جوړ کړئ د کجورو د پاڼو نه چې زما د جسم ډکوالی او تشوالی چاته پته ونه لګي د دې چا دا نن چې موږ په دې زنانو باندې کم د زنانو په مړي باندې دا ډولۍ غونته څیز ږدو که نه دا هغه فاطمه رضی الله تعالی فرمایلي وو ښه خو افسوس دا دی افسوس دا خو دی دا خو هغه فاطمه وه که نه یو ځل نبي علیه السلام صحابه کرام ناست دي تپوس یې وکړه صحابه کرامو نه وی دا راته ووایه که نه چې د ښځې د ټولو نه ښه خوبي څه شی دی په ښځه کې د ټولو نه ښه صفت څه شی دی صحابه کرام چپ شو چاله جواب نه ورته علي رضی الله عنه فرمایي زه غلی پاڅېدم کور ته مې منډه کړه ما چې فاطمه ته به پته وي لاړم کور ته ما فاطمې رضی الله تعالی تپوس وکړه چې فاطمه نبی علیہ السلام هسې مې تپوس وکړو چې فاطمه د ښځې د ټولو نه خوبي کم شی دی ښه صفت پرې کم شی دی فاطمه رضی الله تعالی راته وفرمایل چې د ښځې د ټولو نه ښه صفت دا دی چې دا د پردي سړي بدن ونیني او پردی سړی د دې بدن ونیني د دې په نامحرم سړي سترګې فرې نوځي او د پردي سړي په دې سترګې فرې نوځي دا د ښځې د ټولو نه ښه صفت دی
زرالم نبی علیہ السلام ته ما فرمایل چې د الله پاک پیغمبره د ښځې ټول نه ښه صفت دا دی چې نامحرم سړی دا ونیني او دا نامحرم سړی ونیني. نبی علیہ السلام راته وفرمایل چې علي ښه رښتیا ووایه جواب چا درکړی دی؟ علي ښه رښتیا ووایه جواب چا درکړی دی؟ ما ته چې د الله پاک پیغمبره فاطمه راته وویلو. فاطمه نبی علیہ السلام فرمایل چې الفاطمه بضعه مني، فاطمه خو زما د زړه ټوکړه ده کنه، فاطمه خو زما د زړه. نو د فاطمه رضی الله تعالی په ژوند باندې د هغې په جسم د چا سترګې نه وې لګېدلې. موږ خو نن د زنانو په مړي باندې هغه څیز پې کېدو چې د جسم یې چاته پته نه لګي، خو هغې په ژوندانه باندې سر نه دی پټ کړی. د هغې په بدن باندې بورکه نه وه، هغه به په یو نرۍ لوپټه کې ګرځېده. هر چا ته به پته لګېده چې دومره غټه ده، دومره نرۍ ده او دا ده او دا ده. پس د مرګه ما تا پټه کړو نو څه پیدا. په ژوندانه باندې هغې خپل جسم نه پټاو، سړو ته یې شو کو دومره غټه یم، دومره کمزور یم، داسې یم داسې یم چې مړه شي وي بیا پې وي څادر یې راواچوه. اوس وي څادر یې سره راچوي. په ژوندانه خو هغه هر چا لیدلې ده. نو دا د فاطمه رضی الله تعالی عنها د وفات واقعه وه. او چې کله وفات شوله او علي د هغې دفن وشو او خاورې پې ور واړولې شوې، نو علي رضی الله تعالی چغه کړه وی خلکو زه اوس د دنیا په حقیقت باندې پوه شوم چې دنیا کې وفا نشته. دنیا کې وفا زما نه فاطمه جدا کړه چې داسې ښایسته ښایسته جوړو کې جداوالی راځي. ماله به د فاطمه غونته حسن چېرته څوک وګوري؟ ماله به د فاطمه غونته ښځه اوس چېرته پیدا شي؟ ای خلکو ګورئ د دنیا دغه ژوند دی، دې کې وفا نشته. ځان له تیارې وکئ. په دې لاسو مې نبي علیه السلام قبر ته کوز کړی و، اوس مې د هغه لور هم قبر ته کوزه کړله. دغه دنیا ده. ای خلکو په دنیا پورې زړه مه تړئ، دنیا پورې زړه مه تړئ. ورونو دغه د دنیا ژوند دی. د الله دپاره د دې دنیا نه لږ ځان راونغاړو. دغه ورځ د تیارې وکړو، دغه ورځ د تیارې وکړو. ځو الله له. نو چې الله له ځو نو چې الله تبارک وتعالی خو رضا کړو که نه بله مخه د تلو شته. کو بل ځای ته تلو وي خو موږ ته یې وښایي چې موږ دا چغې پرېږدو. چې بل ځای ته تلو وي خو موږ ته به هم پته ولګي چې زه بل ځای د خلاصي شته دی. نو چې بل ځای د خلاصي نشته، دغې الله تبارک وتعالی له تله دي، دغې قبر له تله دي، دغې الله له جواب ورکول. ولې په دنیا پورې انښتي یو؟ ولې په دنیا پورې انښتي یو؟ ولې حلاله نه ګورو؟ ولې حرامه نه ګورو؟ هېڅ وفا نشته دی دنیا کې. لږ د دنیا نه ځان راونغاړو او الله تبارک وتعالی دې زمونږ زنانه د فاطمه رضی الله تعالی عنها غونته کې زنانه جوړې کړي. الله تبارک وتعالی د عمل داسې ښایسته بیانات اورېدلو دپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ. په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د ګنټې د نشان در سره کلک کړئ. تاسو ته آینده نوې نوې ویډیوګانې مخې ته راځي. او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریکه کړئ او په کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ. ډېره ډېره مننه. والسلام.